شپړو جهانو سردار مبارک ته به څومره تکلیف په دې باندې رسېدلي. عایشه رضی الله عنها وایي د ځان نه صحیح خبر نیم، کور ته رالم بیمارم وم، وجود مې سپک شو، خو د دواړو جهانو د سردار مبارک هغه رویه ما سره نشته چې ما سره مخکې کومه رویه د رسول الله مبارک و، هغه رویه را سره نشته. صحابیات به او امهات المؤمنین به د اودسماتي لپاره بار ته تلې. وی اوس بار ته لاړم، مستح رضی الله عنه صحابي دی، بدري دی، وی د هغه مور را سره ده، وی را سره تللی و. وی دغې ځای کې چې کله را دغه نو وی د مستح تیندک وی چې پړ مخې را پرېوته، وی چې را پرېوي چې تعیسه مستح دې هلاک شي. وی ما ورته داسې کې خپل زوی ته خیرې کې، زوی ته څو خیرې کې، او بیا خو مستح بدري دی او هغه ته بدري ته خیرې کې. وی غږ یې ونه کړم. وی بیا لږ ساعت پسې تیندک و چې درشو بیا را پرېوته، وی چې را پرېوته بیا وی چې تعیسه مستح دې هلاک شي. وی ما ورته دا ستا کار دی خپل زوی ته خیرې کې او بدري ته خیرې کې. وی غږ یې ونه کړم. وی چې په درېیم ځل بیا تیندک و، په درېیم ځل وی بیا را پرېوته، وی بیا وی چې تعیسه مستح دې هلاک شي. وی ما ورته دا ستا کار دی ته بدري ته خیرې کې او خپل زوی ته خیرې کې، خو په بدر کې جنګېدلی دی. وی ما ته وی ای عایشې ته څه خبرې، ای د مستح د خولې نه څه ختلي دي. اصل کې خبره منافقینو خوره کړه، هغوی ولا ورکړه، خو د هغه د خوله نه هم یو ټکی وخت. اوهو دا څه چله شو. دا به امام الانبیا ته څومره تکلیف یې رونو چې زما او ستا په ښځه یو انسان الزام ولګوي، زه ورته به څومره خفه یو. د امام الانبیا په بیبي چې الزام ولګي امام الانبیا به څومره خفه یم، څومره به خفه یم.